अस्सलामुअलैकुम once again زه محمد عارف تاسو ګورئ پی آی ټی انسټیټیوټ نن زموږ ټاپک په پیج سیټ اپ کې چې کوم دی کالمز دي بریکس دي لاین نمبرز یا هایفینیشن دی او ورپسې پیراګراف هم ټچ کوو نو راځئ د خپل کلاس سٹارټ اخلو اوکے स्टूडेंट्स सो कॉलम्स اول وایو موږ کالمز به تاسو کتلی انګلیش بوکس کې کله پویمز وی نو هغه کې موږ سره په 2 کالم باندې اکثر پویمز یا په 3 کالمز باندې رنګ انګلیش نیوز پیپر کې ډیفرنٹ کالمز هغه یوز کړي نو راځي ټیکست اخلو او تاسو له एग्जांपल درکوم ټیک شو F4 سره دا ټیکست ما ډبل کړو اوکے سو ګورئ زه دا سکوما زدا columns के divide कोम I mean چې different columns पे apply कोम number 1 column already د ښکاری یو column د چې کله 2 column کو موږ سره 2 column دارنګي خسته ښکاری دین علاوه 3 column ته هم تاسو اړول شي نو 3 columns کې بیا تاسو سره د ښکاری او دین علاوه ځل اوټ تر ازما او 4 columns ته هم ښکول شي okay so right means right side نه به تاسو columns कम وي और लेफ्ट نه بس یو کالم وي دا سره داسې هم ښکاري په 2 کالمو باندې تاسو سره ډیوایډ شي دین علاوه مور آپشنز کې کته سو غواړئ چې یو نه سلور کالمز ماته پکار دي نو جست دلته کې نمبر اف کالمز کې 4 پټ کا اور رائټ ټو لیفت دا غي پریویو ګورئ دلته کې ښکاری رائټ نه لیفت طرف ته بستا کالمې په مزه کمیږي اور کنا غواړئ نه نو کمنټس کې لاین غواړئ نو چک کا اور جست کلیک کا تاسو کتل شي په ماینس کې لاین رالو اور سلور کالمو باندې زموږ پیراګراف چې کوم دی هغه ډیوایډ شول دین علاوه تاسو پکې دا هم کولای شي چې ایکوال کالم ویډث ولا ورکي چې مطلب د ټولو ویډث برابرۍ جست اوکے کا اور تاسو کتل شي د ټولو ویډث چې کوم دی هغه یومره علاقہ یا یومره ځای چې کوم دی کور کړی دی کلیر شو جی دین علاوه پکې بل آپشن دی جی سلیکټ ټیسټ ټیک شو کنه چې سلیکټډ سیکشن وی یا هول ډاکومنټ چې کوم ته په کوم باندې اپلای کوي دا غدل کې آپشن اپلای کول شي فار ایگزامپل تاسو سلیکشن نه کړي اور تراشي کالمز تا مور کالمز نو دلته کې تولی کا جی چې هول ډاکومنٹ اور جست اوکے now you can see here پر هول ډاکومنٹ باندې ستا اپلای شي سو کالم ډر سمپل دی آی هوپ چې تاسو په کالم باندې کلیر شي کلیر شو دین علاوه موږ سره بل چې کوم ټاپک ته بریکس اور पेज ब्रेक्स के मुख सरा यो फर्स्ट नंबर चिकुन दे पेज दी कॉलम दे टेक्स्ट रैपिंग दे नेक्स्ट पेज दे कंटिन्यूअस दे इवन दे और दे सिंपल टॉपिक दी ठीक शो सो अवल नंबर मुख सरा से कहता नवे पाना गसल गवाड़े और त फॉर एग्जांपल पे फर्स्ट पेज की ज्यादा पाने खत्म और गवाड़ा में सर ना राजमा बिल्कुल फ्रेश यो डॉक्यूमेंट सर राजमा ठीक शो और लेट्स सी गवाड़ा मा ची दे पाने ना सेकंड पेज तलाड़ शमान और जस्ट ब्रेक्स तराशा और पेज ब्रेक हुआ हार तबराशे सेकंड पेज था क्लियर शो करना डेर सिंपल है दिन अलावा मुझ सरा कॉलम दे लेट्स सी कॉलम संग ब्रेक की फॉर एग्जांपल मुझ सरा टेक्स्ट थे और आगा मुझ सरा पर 2 कॉलम बांधे मुश्तमिल है लेट्स सी जो 2 कॉलम्स वाला और कोमा और यस सो 2 कॉलम बांधे मुश्तमिल है और तसु कतल शी जल ता राइटिंग काम जे मा सरश्त जमा मख के जमा एंटर ज प्रेस कम जमा कॉलम न ब्रेक की जो वाड़ा मा दा टेक्स्ट जदल ता वन लिगमा और जलार शम द द्वयम कॉलम पर स्टार्ट की दा टेक्स्ट रा वाला मा نو هغه لپاره چې زه کومه اوس تاسو ګورئ ډېر خوندور کمانډ دی راشي کالم دا او جست کالم پریس کې تاسو کالم بریک شول او جست دلته کې تاسو خپل ټیکسټ چې کوم دا په اسانه توګه باندې پټ کولای شئ ټیک شو کنه سو ډېر سمپل دی پیج بریکس کې اول نمبر کې مونږه पहिला पाना प्री नेक्स्ट पाना خستو د لپاره پیج یوز کو کالم بریک کول د لپاره کالم یوز کو او ټیکسټ ریپینګ ډېر خوندور دی راځي ټیکسټ ریپینګ څه کار کوي او زه بل पाना لما text typing example در کوم let's say for example he is a زیو example در کوم he is a good boy ٹھیک شو کنه اور good boy نه بعد ځکه enter هو هم نو تاسو کتلای شئ چې زموږ سره enter پر enter چې کله موږ وو دا یو enter دی اور بل موږ سره text typing دی enter چې کله موږ پریس کو نو زموږ سره ټول پیراګراف چې کوم دغه ختم کی وایند اپ کی دلته نور لاینز راتلی شي موږ سره خو enter وهلو سره هغه موږ سره ضایع شي और बल लेट्स सी फॉर एग्जांपल शी इज अ एग्जांपल दर कोम ओस बता सो क्लियर शी इज अ गुड गर्ल सो शी इज अ गुड गर्ल जो उस दिन बाद टेक्स्ट न वहमा एंटर न लगोमा जिस दिन बाद लेआउट तर जमा और जस्ट ब्रेक सला वर कोमा टेक्स्ट रैपिंग ला चकला टेक्स्ट रैपिंग ला में ब्रेक वर को तासो कतले शी सिंपली डेर आसाना तोगा सरा कतले शी दलता फासिला द दे और दे मेंस की डेरा कमा दा द ही और द शी पे मेंस के सेवा दा जका चिल्ला के एंटर वहलो सरा रोह पैराग्राफ ختم کړو بٹ دلته کې موږ د ټیکسټ ریپینګ سره څه کولای شو جست هغه لاین کولای شو موږ ختمولای شو لیټس سی آی لایک
I like her. نو تاسو نوٹ کولای شئ څومره اسانه طریقې سره دا د دې دوه په منځ کې چې کومه فاصله ډیره کمه ده بلکې د دې دوه په منځ کې ډیره سیوا لیټس سی ز انټر وهم د دینه بعد اور د انټر وهلو سره زه د هی از ا ګډ بوای له هم یو اگزامپل ورکوم I like him ټیک شو کنه نو تاسو کتلی شئ ډیر سمپلی چې د دې په منځ کې څومره فاصله ده ډیره فاصله ده روغ پیراګراف فاصله کړې ده د انټر وهلو سره اور د بریکس کې چې کوم سره د ټیکسټ ریپینګ کومه فائدہ ده هغه تاسو ته سمپلی دلته ښکاري څومره فاصله کمه ده او څومره فاصله سیوا ده د ټیکسټ ریپینګ نه علاوه چې کوم ځای کې نه دی اپلای کړی سو آی هوپ چې تاسو په دې باندې هم کلیر شوي یې ټیک شو کنه ډیر سمپل دی اوکې دینه بعد موږ سره چې کوم بل کمانډ دی breaks की आगा मुंग सरा दी जी next page okay so next page insert a section break and start the new section on the next page so section ته سو break کولای شي ټیک شو کنه څنګه let's see دې ځکه ته غواړې چې دې پیج نه مخکې لاړ شي او دا بریک کې سمپلی تر شا پیج بریکس ته او جست نیکسٹ پیج وها او دا سره بل پیج راشي لکه څنګه موږ بریکس کې پیج والو فرش پیج ما غوښتو ټیک شو سیکشن تاسو پیج نه سیکشن کته سو غواړئ چې سیکشن شو کوي خپل راشي فایل ته اور آپشن سره راشي ایڈوانس ته بیا لاړ شي په آپشن کې और एडवांस की तاسو دلته کې شو باونډریز د موږ سره په شو ډاکومنٹ کنټینټ کې شو باونډریز یس وی ار از اٹ یس ټیکس باونډریز دا چې کله تاسو شو کوي کنه تاسو ته د ټیکس باونډریز ښکارا کیږي دلته کې ټیک شو کنه د ټیکس باونډریز تاسو ته کوي ښکارا کوي نو تاسو که ښکاری چې تاسو ټیکس د دې نه د دې پورې یو ټیکس ته کته غواړئ فور ایگزامپل چې دې نه بعد زه کوم دا زما ټیکس چې کوم د نیکسٹ پیج کې ولیکل شي نو راځي سمپل پیج بریکس और नेक्स्ट पेज का स्ता هغه سیکشن یې دلته کې ختم کړو مطلب دا چې ستا کوم سیکشن دی هغه دلته کې ختم شو نیکسٹ پیج ته لاړ شالته خپل کار شروع کا نو دارنګ کولای شي تاسو خپل کار د سیکشن څخه خاص غنښت دی دا جست تاسو د ټیکس زیخه چې تر کومه پورې ستا ټیکس راځي او څنګه ښکاری ټیک شو نو شورت ډاکومنٹ نه زه هاید کوم او واپس باونډریز او ماته نه دی پکار ټیک شو کنه دین علاوه پیج بریکس کې موږ سره ایون پیج او اورډ پیج دی ګوره تاسو دا کلیر کما چې ایون پیج او اورډ پیج دا مخکینی چې کوم سیستم او پرینټینګ د لپاره موږ یوز کول په هغه کې به موږ ایون پیج او اورډ پیج اغستل ټیک شو مطلب د اورډر چې کوم سیستم او د پرینټینګ د لپاره د بوث ساید د پیپر په بوث ساید باندې یوز د لپاره پرینټ کول د لپاره موږ داسې پیجز وکړل اول به ایون پیجز پرینټ شو هغه نه بعد باندې الټا کړو اورډ پیجز به مو اغستو اور موږ به اورډ پیجز بیا پرینټ لیکن اوس د دې ضرورت نشته اوس جست موږ ډایرکټ کول شو کلیر شو کنه جی ګوري اوس موږ سره زدا پاڼې ټوله ختمه ځکه چې زما ډاکومنټ ډېر ډک شوی چې صحیح اگزامپل درشیدله اور ګوري زرا لم بیا ورتم اور اوس ما سره ګوري فرست نمبر چې کوم دی دا فرست پیج دی پیج 1 of 1 دی زرا زما لی آوټ تا اور بریکس ته چراله ما بریکس کې ګوري ز ایون پیج عالم نو ډایرکټ ما سره 2 پیج ته لاړ شي ټیک شو کنه سو ګوري 2 of 2 شو ټیک شو کنه کته غواړي چې نه ما سره دی اور ته لاړ شي نو 1 of 3 دی نو 2 په ځای وګوره 3 سره تاسو لاړل سو دا رنګه طریقې کار سره ته کولای شي 3 پیجز موږ واسو دی باندې موږ خپل کار مخکې د اورډر پرینټینګ لپاره د طریقې کار یوز کولو آی هوپ چې تاسو په دې باندې کلیر شي وي اوکې سو دینه بعد موږ سره چې کوم دی نیکسٹ ټاپک هغه دی لاین نمبرز تاسو ورکولای شي لاین ته ایچ لاین ته تاسو یو نمبر ورکولای شي ټیک شو یو پیراګراف نمبر چې هغه موږ په هوم ټیب کې دلته کې راشي دلته کې وګوره پیراګراف لا موږ نمبرز ورکولای شو لیټس یو پیراګراف ظالم ګوره और रेंड में वो लगा बोलो और यस गलती में उकड़ा रेंट आई डोंट नो जो कार में कही यो मिनट ज़्यादा ख़त्म हुआ और फ्रेश पाना लमा ठीक शो दोनों ग्राम खाने में ओके सो जो गोरे रेंट लगमा और एंटर में करो जो उस दिला सोर कॉमन پیراګراف نمبر کې تاسو ته چینجز خیم لاین نمبر کې دلته چې راشي تاسو د نمبر ورکوي نو ګوري دا نمبر څه شي پیراګراف ته کېون شي چې څومره پیراګراف سوري د سلیکشن او غسل ضروری دي او زه سره زما نمبر ولا ورکوم تاسو کتل شي لاینز ته نه دي دا پیراګراف ته یو پیراګراف دوه پیراګراف درې څلور او پنځه ټیک شو کنه نو د دې ډیفرنس تاسو ته خیمه چې کله موږ ډیزاین ته راشي سوري لیاوټ ته د لاین نمبرز ولا ورکوم لاین نمبر کنټینیوس ورکوم تاسو کتل شي موږ سره د دې نمبر چې کوم دی هغه کنټینیوس راغل 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 یو دا رنګ موږ سره شروع دی کلیر شو کنه سو لاین نمبر ایچ لاین نمبر ته ولا ورکول شي او زه فور ایگزامپل مخکې روانه ما لاین نمبر زخلم ټیک شو पहिला اولانې پاڼه کې روانه ما ټیک شو هم دا رنګ زه نیکسٹ پاڼه ته وختم په نیکسٹ پاڼه اگلا پیج چې کوم دی هغه کې موږ سره وګورم هم دا سیریز دا رنګ روان دی
نه زه غواړم چې نیکسټ پاڼې نه ما سره بیا د 1 نه شروع شي نو زه به څه کوم ریسټارټ ایچ پیج پریس کا جست تاسو سره بیا د نیکسټ پاڼې نه چې کوم دی ګوره د سٹارټ نه شروع شو او کنه ته غواړې چې نه مال زه غواړم چې د 19 نه بعد د ما سره بیا په 19 کې شروع شي نو سبو کې اول بار شي کالمز ته سوري بریکس کې به کنټینیوس سیکشن به ته کنټینیوس کې سکه هغه به داسې کې سیکشن به پریس کې دلته براسي ریسټارټ ایچ سیکشن ټیک شو نو موږ سیکشن کنټینیوس کړو دلته موږ د هر سیکشن نه خپل سٹارټ بیا د سر نه اخلو خیال دی سو اسانه طریقې سره موږ درنګ خپل سیکشن لا بیا د سر نه نمبر ورکولای شو आई होप چې تاسو په دې نمبر باندې کلیر شئ ټیک شو کنه اور لیټس سی اوس زه تاسو له एग्जांपल درکوم دلته کې یو پیراګرافز بیا علامه ټیک شو او آی تھنک دلته به موږ سره یس کار وکړو ګوره پیراګراف ما واغستو فور ایگزامپل زه غواړم چې دغه پیراګراف چې کوم دی چې څومره پیراګراف زه سلیکشن وکم د مخې نه د نمبر اخواشي سپریس دي شي سو فور کرنٹ پیراګراف موږ سره نمبر سپریس شولو او دلته کې بیا خپل کار مخکې په مخکې توګه بدللی شي ٹھیک شو کنه سو دا موږ سره لاین نمبرز دینه بعد لاین نمبرینګ آپشنز دي لاین نمبرینګ آپشنز کې کنټینیوس دي زموږ سیکشن چې کوم کنټینیوس وکنه موږ پکې وګوره بیا د ون نه سٹارټ اغستو کته غواړي چې نه نیو کالم نشي یا نیو پیج نشي یا ایون پیج نه دي نه یو په یو سلیکشن ورکول شي هیډر فوټر ته دا order ایون نمبر ورکول شي ډیفرنٹ فرست ډیفرنٹ چې کوم فرست پیج هغه ته تاسو ورکول شي دارنګي ایج لا تاسو هیډر فوټر ورکول شي ورټیکل الایمنٹ کول شي په ټاپک کوي یا په کم سایډ کوي هغه تاسو دې نه یو په یو کول شي دیس سیکشن باندې کوي کنه هول ډاکومنٹ باندې کوي ټیک شو لاین نمبرز نور آپشنز دي موږ سره دلته کې سٹارټ کوي د 1 نه کنه تاسو سٹارټ د سن علي د بل سن سٹارټ اخلي د 2 یا 5 یا 100 نه تاسو سٹارټ اخلي نو دارنګ تاسو یو په یو کول شي اور فرام ټیکسټ چې کوم دی هغه د هغه فاصله د موږ سره آټو پکار ده نو دارنګ موږ یو په یو څه کول شو د زنه سلیکشن اغستل شو کاونټ بای 1 کوي چې مطلب 1 بای سیریز روان شي لکه مطلب 1 2 3 شي یا کته غواړي 2 4 د 2 2 سیریز سره بوتل غواړي نو دارنګ یو په یو کول شي نمبرینګ ایچ پیج ایچ سیکشن اور کنټینیوس اومه اپشن دی زنه یو په یو تاسو سلیکټ کول شي ټیک شو کنه اور دینه بعد بارډر ته بارډر خو موږ سره پیج بارډر د یو بل ټاپک دی ټیک شو نو دارنګ موږ یو په یو دا خپل طریقې کار دلته کې یوز کولای شو आई होप چې تاسو به کلیر وي اوکې نیکسټ موږ سره ډېر ښایسته ټاپک دی ښایسته کمانډ دی هایفینیشن اوکې هایفینیشن موږ سره څنګه کار کوي هایفینیشن ګورئ زه تاسو ته یو اگزامپل درکوم چې لږ پینټ راوالم سوري پینټ رالم اور پینټ کې زه ګورم تاسو ته اگزامپل درکوم جی هایفینیشن یو پنکچویشن مارک دی موږ سره لکه څنګه موږ سره کاما ای ټیک شو کنه full stop like for example a punctuation mark موږ سره شي یا hyphenation دا یو punctuation mark دی لکه څنګه موږ ټیکسټ لیکو کنه موږ سره یو full stop راشي full stop لګو یا بیا ټیکسټ شروع کو کاما ورکو ولا ټیک شو نو دا موږ سره لکه څنګه دا punctuation mark سي هغه موږ سره دارنګي دا هم دی سو punctuation mark تاسو کتل شي کنه د موږ punctuation mark وایي نو دارنګي موږ سره په انګلیش کې اکثر دارنګي punctuation mark یوز کیږي هغه سره پر لسی ځلی کوم पाकिस्तान यू नो सब कला چې पाकिस्तान لیکو کنه نو لاین په اند کې पाकिस्तान مونږ لیکو اکثر نو بیا موږ سره سپیس نه نو سو کې پنکچویشن مارک دلته ولګي او هغه نه بعد ISTAN مخکې ورپسې بلا 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 راشي نو دا پنکچویشن مارک چې کوم دی ته موږ هایفینیشن وایو ټیک شو کنه دا موږ په خپل ډاکومېنټس کې اپلای کول شي یو په یو نو راځي چې هغه اگزامپل تاسو ته درکم اوکې سو ګوري لیټس سی دلته کې ټیکسټ اخلم اور زه ټیکس مې واغستو جی ټیک شوله اور زه دلته کې لیټس د دې په اند کې زه خپل ګران وطن د پاکستان نوم ورکوم او ټیک شه او پاکستان ما ولیکلو سپیس دلته کې لګ ورکوم چې ما سره داسې راشي ټیک شوه اوس ګوره پاکستان ما سره دلته رالو فور ایگزامپل دلته کې رالو زه اوس راځم څه شو جی هایفینیشن دا اتوماتیک چې زه څنګه اپلای کوم اوس خو ما سره پاکستان دلته کې ایڈجسټ لیټس دلته کې یو ورډ پټ کوم چې څنګه مې ورډ پټ کړو ای مې ولیکلو نو ګوره PAKI اور په منځ کې څه شی رالو دغه نښه چې کومه دغه موږ سره رالو اور ISTAN موږ سره څه کو په دې بل اړخ باندې پرېښودو ټیک شو کنه سو PAKISTAN دې ته ویل شي موږ سره هایفینیشن موږ په خپل ټیکسټ کې دارنګ راوستل شو دې نه راوګوره ریممبرز دې موږ سره دارنګ دا لاین وګورئ ریممبرز دا BERS دلته راوستو اور ریممبر دلته راوستو سو دارنګ موږ په خپل ډاکومېنټ کې ګوره خسته
طریقې سره دا هایفینیشن اپلای کولای شو مینولی تاسو ورکولای شئ ټیک شو مینولی هایفینیشن از کمپلیټ دی وزل کې تاسو ورکولای شئ مینولی هم چې کوم تاسو په خپل توګه باندې ورکول غواړئ هغه یو په یو ورکولای شئ دلته کې موږ سره الریډي هایفینیشن لګیدل دی اوس دی وجه نه موږ سره نشته دی ټیک شو کنه سو کمپلیټ شو دې ځنه اوس تاسو یو ورکولای شئ ولا ګوره کنه د خپل ورډ ورکاو په کم ځکه هایفینیټ کوي دا رنګ یو په یو تکولای شئ اوکې دین علاوه پکې یو بل آپشن دی هایفینیشن آپشنز دي automatically document راخ کول غواړي یس نو صحیح ده که هایفینیټ کوي ورډز اند کیپس چې هغه کیپیټل وي هغه هایفینیټ کولای شي لیمټ ورکوي ولا یا نه ورکوي ولا سو نو لیمټ ته اور بس جست ولا ورکا اوکے موکے وغیرہ سو دا رنګ تاسو په خپل ډاکومېنټس کې هایفینیشن اپلای کولای شئ اوکے نیکسٹ ټاپک د موږ سره جی انډنټ اور سپیسینګ دا ډېر سمپل دی د موږ الریډي پیراګراف کې ویلو لیټس سی زه د پیراګراف ته انډنټ ورکوم چې دې سایډ نه اخوا لاړ شي نو زه جست دلته کې فاصله زه څه کوم د دې سپیس ولا جست سیوا کوم ټیک شو لیټس سی دا ټول پیراګراف کول غواړم نو ټول پیراګراف سلیکشن بواله او اوس فاصله ورکول هستا پیراګراف په لګ اخوا لاړ شي کنه غواړي چې واپس تلک دی خو راشي لیفت سایډ ته نو جست د دې فاصله کم کا اور د زیرو کا اور دارنګي د دې فاصله سکه سوري دا رائټ د کې تاسو ایڈجسټمنټ شامل کیږي ټیک شو دا رائټ طرف ته روانه ټیک شو کنه ټوورډز رائټ تاسو پیراګراف غزي ټیک مو دی کنه بالکل د ډاکومېنټ نه وته نو سره دارنګي تاسو یو فور ایگزامپل بیفور اینڈ افټر سپیس ورکول غواړئ زدا واپس زیرو کوم ډیر زیات نه خوکو اوکې دین علاوه تاسو غواړئ چې بیفور اینڈ افټر سپیس ولا ورکو فور ایگزامپل ګورئ چې ډاکومېنټ علم رینټ اور یس تاسو بیفور اینڈ افټر سپیس ورکول غواړئ په دې پیراګراف کې نو جست راشي لیاوټ ته اور بیفور سپیس ته ورکول غواړئ لیټس دلته کې سپیس ورکوم چې پیراګراف نه یا فور ایگزامپل زه غواړم چې د دې پیراګراف نه بعد وړاندې سپیس ولا ملاوي شي نو راشي لیاوټ ته اور جست پټ کوي ولا سپیس تاسو پیراګراف هی وی گو اسانه سره کولای شي ٹھیک شو لیٹس سی تو غواړي چې دینه بعد کې سپیس ملاوي شي نو افټر سره شو افټر یو کین ډو اټ ویری ایزیلی سو آی هوپ چې تاسو به زموږ په دې کلاس پوه شئ ان شاء الله نیکسٹ کلاس کې به مونږه ارینج وایو اور هغه نه بعد زموږ ریفرنسز دي میلینګز دي او ریویو دا اور بس ویو دا and then we have to زموږ خپل ګول چې کوم دی هغه به اچیو شي thank you so much stay tuned with us Allah Hafiz